اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نصر مدنیہ وآیاتها ثلاث دا سورۃ نصر اذا جاء نصر اللہ سورۃ مدنی سورۃ په هجرت نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نا ورسته نازل دا په داش درې آیاتونه دي. د سورۃ سے الله پاک د فتح مکه خبره کو چې په سر الله پاک ټول مسلمانانو ته عزت احترام یا ورکړو او دې په وجه سره اسلام په جزیرۃ العرب شه په ټول شو اوغړې دوه ویش او د مشرکین کیم چې د شرک او د ضلال د گمراهی نکینه وی خدای پاک ټول ختم کړ او فتح مبین الله ور نصیب کړلا چې د الله په دین شه خلق يدخلون فی دین الله افواج علاوی چې ټلی الله په دین شه خلق داخليږي او د اسلام چې کیمه جنډا وا هغه الله پاک او چې تکړلا او ملت اسلام د بتون خدای پاک مزمحل کړو ذلیل یکل رسوا کړل او مکه مکرمه نه مخ خدای پاک دا خبر ور کړو چې فتح مکه دا ارتلین کړو خمخازه توسته مکه مکرمه بیا په تسلط سره قبضه شدیر کاوه بیا دینه مالی مدار شو چې دا مکه مکرمه فتح نه مخ خدای خبر ورکړو چې دا د نبی کریم صلی الله تعالی وسلم په نبوت باندې په معجزه باندې یو لوی غټ دلیل ده. الله فرمایي اذا جاء هر کله چې روشي نصر الله امداد دی الله والفتح فتح د مکه قریب د نږدې دو ټول مسلمانانو ته خدای پاک خوش خبری ورکوي زره ورکوي چې او محمد صلی الله تعالی علیه وسلم الله تو امداد کوي تو په دشمنونو باندې الله تو ته مقام کرما فتح کوي چې دینم القرى ده بهر خل مفسرین وی چې دا خبر په فتح مکه سره دینه مخشي چې دا فتح مکه یعنی مقام کرما فتح نه دا اخبار بالغیب ده په غیب باندې خبر ورکول دي دا عالم الغیب نه ده عین اخبار الغیب شته خدای په خپل ذاتی علم غیب د سره نه و نبی سره نه و ولی سره اخبار الغیب دي دغه ورأيت الناس تبوين خلق يدخلون چې داخلي به في دين الله تعالی په دین شه افواجا ټلی ټول عرب يدخلون في الاسلام جماعات من غير حرب ولكن نبي جنگ وي نبي جګړه وي نبي سوي برحال ټول دنیو خلق پر دیمي الله پاک مکه مکرمه ته القرى ته عزت ورکړلو چې با دیت خدای پاک د اسلام فتح کامیابی کمرانی ور نصیب کړل وی چې دعا کولا پیرا مکمل نه ویتر حتی استوسکت جزیرۃ العرب ایمان ټول جزیرۃ العرب ایمان لون دکړه برحال په ټول عرب شه ایمان او اسلام ظاهر شو به چې دا وکړ خدای توسته مقام کرما فتح کړله دې په مهرباني سره دی الله دا نعمت ته فسبح تسبیح و بحمد ربک مع حمد ربک سره د حمد رب دې تو سبحان الله والحمد لله دا ډیر ویا چې خدای پاک ته امداد یې در کو دشمنون د مغلوب شول فتح مکه برحال ته خدای پاک دیر کړه او اسلام د بنګونه ټول هر حصے ته ورسېدو واستغفره او د اعلان ما فی غړه خپل زون د پورا او ټول امت ته پورا زکا انه کان توابا بشک دا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم اعلی پاک انه کان بشک دا اعلی پاک لوی توابن ډیر زیات توبه قبلوین کوي وچ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په صحابه کرام شه عائشہ صدیقہ وی رضی الله تعالی عنها ما اراه الا حضور اجلی وی چې دا زویان چې با اسمو تلکه چې خدای پاک اغه نیټه مقرره چې کیمه د مارګ نیټه دو خدای پاک مقرره کړی دو ارنش دی دو ابن عمر وی رضی الله تعالی عنہ نزلت هذه سوره بمنا فی حجۃ الوداع دا په حجۃ الوداع اخری حج ده دوم برکیو حج کړی دا دوی عمره کړی په حجۃ الوداع شدار نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم دا آیتین نازل شو فعاش بعدهم النبي صلی الله تعالی علیه وسلم 80 یوما دین ورسته نبی کریم صلی الله تعالی وسلم اتیا ورځ ژوندایو او امام بخاری رحم الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خبره نقل کوي چې عبد الله ابن عباس ډیر وړي کوي کان عمر يدخلوني ما شيخ بدر عمر فاروق په زده لوی صحابه کرام سره بدریون صحابه کرام سره به ځه داخله ولن کښنه ولن به دې بدریون متعلق خبره پر شولا علماوی میرزا کبیر چې سیک د اصحاب بدر چې سمره 313 کسون دي مناجات مقبول کې د بششتا اپ یوزي اوږي شرعي عذر شرعي حاجت خدای ته ورمخ شو چې خدای دې کسونه په وجه سره مو دا شرعي عذر لکه بیمور مې درنځیر مې دا خدای پیرا کې خدای داسې پیرا کوي چې ډېر زر کې خدای پیرا کوي عجیب خلک د بدریون فکان بعضهم وجد في نفسه بلش کې زنه کسونه په خپل زړه شله خبره مې چې نه میشو برحال مشرونی بدریونی د عبد الله امیر سره ویل په لوی مجلس شه عمر فاروق صاحب حاضر اوي کښناوي فقال لم
لما تدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله میږ زمون شتا امیر سره نه بار خل پرېږدي ودای میر سره پار مجلس پارا ټینګه ټمبکه مرکا شکشنوي فقال دوی ته فرمایل انه من علمتم دا دا چې تو ستپاتو تو سپیرندو فدعانی ذات یوم فتخلنی ما می چې وری زارو بللا دې سره کښنه ولا بیا دویل فما رأيت انه دعاني الا ليريهم وی چې مو ته پاته وا چې مو دای دیته ور وشای یعنی مو فضیلت مو ګټه دیته ور معلوموي چې تو سه بدریونی دا کښنه ودا خو بدر سرشتا عمر فاروق رضی الله عنه ته ما تقولون في قول الله تعالى هدایت متعلق تو سوی اذا جاء نصر الله والفتح دا څه مطلب ده زنه وتویل امرنا بان نحمد الله ونستغفره خدای مشره حکم وکړو چې میر دی الله حمد ثنا صفات بیان کی او میر دی الله استغفار بخښنه دی الله نه وغوړي اذا نصرنا وفتح علينا میرم د دینه وکړه الله مشته فتح مکه وکړه وسكت بعضهم زنا غلیشول فلم یقل شنی سانوول انده دی جوابو ای بدریونه لوی خلق وی بهر جزوی فضیلت دو په دی باندې فقال لموتى عمر فاروق صاحب اكذا تقول ابن عباس تداسوی عبد الله ابن عباس دی سوی قلت موت چې لا نه قال دویل چې فما تقول تسوی قلت موت چې دا سورۃ چې نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح هو اجل رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دا نبی کریم صلی الله تعالی وسلم نیټا دو ایته خدای پکې شرا وکړه چې نیټا در نږدې دو اتیا ورځې به ژوندای نه بمره عالمه یا خدای پاک دای خبر کو بیا ته ویل اذا جاء نصر الله والفتح چې کله امداد الهی رغلو فتح مکه مکرمه رغله پوتم کولو هجرت بن فتح شو فذلك علامه اجلك دا تو د نیټه علامات نشانادو فسبح بحمد ربك بتيسنا شريشا سبحان الله و الحمد لله واستغفره د خداینا بخښنه غوړزون دی پر امت پورا انه کان تواب علی ډیر زیات توبه قبلوین کیدا بیا عمر فاروق صاحب ته ویل والله ما علم منها الا ما تقول په خدای د مقسمی چې د قیمت سوی بالکل د غاستو اې دی وجنه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فضیلت په ډیر صحابه کرام باندې الله پاک دته زیات فضیلت ور کړو